فیچر اف ای کامرس. فیچر اف ای کامرس مطلب د دې خصوصیات د ای کامرس یاره دا داسې لکه مخکې څنګه ویل چې یو کس په امریکا کې مونږ کولی شو یو اصلي څیز د هغه ځای نه پاکستان ته آرډر کړو ډېر په سټینډرډ سایز باندې مونږ کولی شو ډایرکټلی کمپنۍ له ویل چې یاره زمونږ دا څیز پکار دی. دلته اوس فور ایگزامپل راځم زما د اډیډاس کوم بوټ چې دی هغه پکار دی اډیډاس شوز نو مال به ډایرکټ د دې سایت راشي او که زه چېرته یو عام دکان له لاړ شم هغه کېدای شي مال یو کاپي شي راکړي نو دا څه شی دی موږ ته یو سټینډرډ څیز میلاویږي او موږ په ډېر اسانۍ سره کولی شو ډېر لرې لرې ځایونو نه ډېر اصلي اوریجنل شیزونه واخلو او لکه څنګه 24 اور کسټمر سروسز دا مې مخکې تاسو ته ویلې کویک هم دی سوشل پروف هم دی اوس فور ایگزامپل یو شیز موږ اخلو هغه موږ څنګه پیژنو چې یاره دا شیز اصلي دی نه دی نو موږ کولی شو ریویوز وګورو د یو شیز چې یاره دې باره کې خلکو څه ویلي نو دلته کتلی شو چې یاره خلکو څه ریویوز ورکړي دلته یې تاسو یې خلکو should have purchased this years ago نو دا یو پوزټیو ریویو د دې لپاره موږ دې ځنه کتلی شو چې یاره والله دا سیز ډېر ښه سیز دی نو دا د ای کامرس فایدې دي چې دلته خلکو له پرووایډ کوي او خلک په ډېر اسانه باندې په دې باندې اعتبار کوي او ای کامرس له لارې خلک ډېر سیزونه اخلي او different payment methods use کوي کولی شي کیش اون ډیلیوري یوز کی کولی شي کریډټ کارت یوز کی یا کوم بل ای والټ یوز کی ډیفرنٹ طریقې دي ریټرن پالیسی چې په دې کې ډیره زیاته قوي ده دې کې تاسو هیڅ کوم دانش ویل چې یاره موږ له داسې زما ریټرن کوه اوس که زه تاسو ته د امیزون مثال درکړم که ستا دا سیس چې وي دا خراب وي او د کسټمر خوښ نشي نو هغه چې دی تا ته څه کوي بېرته ریټرن کوي ته نشي ویلی چې یاره دا شیز ماله مه ریټرن کوه نو د ای کامرس فایدې هم دا دي چې خلکو له دا شیز چې دی ډېر په اسانۍ سره ریټرن کوي که خوښې نه وي یا خراب وي نو همدا دی چې نور دکانداران لکه واوړه په عام ځایونو کې نو دا فایدې نشته کولی شم دا شیز د نور ملګرو سره شیر کړي اوس راځو موږ د ډیفرنٹ چینلز اف ای کامرس دا کوو چې یاره خلک د کومو طریقو له لارې ای کامرس ته لاسرسی لري یا کومو طریقو له لارې خلک کولی شي ای کامرس کوم شیزونه چې د ای کامرس له لارې واخلي نو دې کې چې دی ډایرکټ ټرافیک هم راځي چې یاره یو کس دی چې څنګه تاسو ته ما ویلي چې یاره دلته لیکلي دي اډیډاس شوز دا ډایرکټ ټرافیک چې دی د دې ته adidas.com ته ورځي او د هغوی نه ډایرکټلی هغه شیز پک کوي او آرډر کوي همداسې چې دی که زه وګورم اوس پیډ سرچ دی نو ما تاسو ته لکه وختي ویلي چې مونږ چې دی اډورټایزمنټ چلو پی پی سی کمپاینز چلو د هغې له لارې چې دی مونږ ته کسټمرز راځي بیا چې دی مارکیټ پلیسز دي لکه امیزون چې دی ای بی دراز دی لکه اوس یو شیز دی موږ دلته ورکړو چې یاره شوز زما اډیډاس شوز پکار دي همدغه اډیډاس شوز که تاسې وګورئ دلته په امیزون باندې هم پیدا کولی شئ که زه تاسو ته دلته وښیم شاید امیزون پکې وي خو نه اډیډاس شوز چې دی که زه دلته ورکړم چې یاره اډیډاس شوز امیزون نو دلته ماته د امیزون له لارې همدغه اډیډاس شوز چې دی دا به د امیزون له لارې زه اخلم چې دا یو مارکیټ پلیس شو کولی شم د سوشل میډیا له لارې فیسبوک له لارې انسټاګرام د دې له لارې چې دی زه اډیډاس بوټس واخلم او یا شوز واخلم او چې هر چېرته زما په کار وي او هغه اخیستلی شم دغه ټاپ ای کامرس ویب سایټس دي چې هغې کې امیزون ای بی والمارټ ایټسې هوم ډیپو دراز تراشي تاسو ټول وینئ په پاکستان کې هم شته دی نو دا ډېر ټاپ ای کامرس ویب سایټس دي چې دې لارې تاسو آنلاین سیلینګ یا آنلاین باینګ کولی شي نو زمونږ دا د ای کامرس باره کې معلومات وو چې یاره ای کامرس څه ته وایي او څنګه کولی شو موږ خپل ای کامرس جرني چې دی ای کامرس بزنس سٹارټ کړو او دا د ای کامرس باره کې معلومات او فایدې وي نو اوس به موږ د امیزون باره کې دا کوو چې یاره زموږ امیزون له لارې اوس موږ څنګه کولی شو سیلینګ وکړو چې زموږ ټول مین فوکس چې دی هغه په امیزون دی موږ اوس ورچل اسسټنټ جوړ شو موږ څرنګه کولی شو د خلکو لپاره سیلینګ سٹارټ کړو نو امیزون خو تاسو پوهېږئ چې دا ډېر غټ ورلډ وایډ بزنس سایټ دی او ډېر خلک د دې لارې سیلینګ کوي او باینګ کوي خو دې کې څنګه اکاونټس جوړېږي
دې کې چې دوه ډوله سیلف اکاونټ جوړیږي یو ته انډیویډوال اکاونټ وي او بل ته چې بزنس یا پروفیشنل اکاونټ وي انډیویډوال اکاونټ څه ته وي انډیویډوال اکاونټ دی ته وي چې کله زه یو اکاونټ جوړوم نو ان شاء الله اکاونټ کریشن به زه تاسو له خیم چې کله زه یو اکاونټ جوړوم نو دغه کوم امیزون چارجز شې دي هغه مانه چارجز نه کټ کی امیزون باندې کله موږ یو اکاونټ کریټ کوو نو هغه $39.99 موږ نه چارجز اخلي او که انډیویډوال اکاونټ کریټ کوو موږ نه هیڅ پاول سر کې چارجز نه اخلي او که چیرته موږ په سیلینګ شروع کوو چې موږ یو پروډکټ سیل کوو نو هغه بیا په هر پروډکټ باندې موږ نه $0.99 شې دي هغه موږ نه په هر پروډکټ باندې فیس چارج کوي خو که چیرې موږ بزنس اکاونټ جوړ کړو نو هغه ته موږ په صرف سر باندې اول سر کې چې کله موږ اکاونټ کریټ کوو موږ $39.99 پر منث ورکو چې موږ نه دغه ډالر والا او چې آینده کې کوم سیلینګ کوو موږ نه پر پروډکټ باندې تاسو موږ نه هیڅ کوم چارجز ما اخلي چې دا دوه ډول اکاونټس کریشن دی چې موږ په آینده کې ان شاء الله اکاونټ کله کریټ کوو نو دې کې به تاسو ته وایي چې کوم ډول اکاونټ موږ باید کریټ کوو اوس راځو څنګه کولی شو موږ په امیزون باندې سیلینګ وکړو لکه تاسو ته چې څنګه ما مخکې ویلي چې یو اف بی ای دی یو اف بی ام دی چې دا څه وایي اف بی ای مطلب دا دی چې فولفلمنټ بای امیزون دا مطلب دا دی چې زه یو سیز دی هغه زما خوښ شو یو بوټ دی هغه زما خوښ شو ډیمانډ یې زیات او کمپټیشن یې کم و هغه زه آرډر کوم چې کله آرډر کوم هغه نه بعد زه امیزون ته وایم چې دغه امیزون باندې اوس ما د خپل پروډکټ لیست کو هغه ته مې چې دغه شیز دی د نامه ده د ډیټیلز دي د ډیسکرپشنز دي د ارسه پکچرز دي هغه نه بعد مانه امیزون تاسو کوي چې دغه شیز چې تخصصي نو دا اف بی ای کول غواړي اف بی ام اف بی ای مطلب دا دی چې کله تا دا پروډکټ دی لور کو دلته اف بی ای فیس دی دا کس چې اف بی ای کوي نو دلته دا مطلب دا دی چې هغه چې څنګه زه دی دا شیز ورولېګم امیزون لا نو ټول پیکینګ شپمنٹ کوم کسٹمر لا چې شپ کوي دا سړي په امیزون باندې وي زموږ سره پلیسټینګ وي زه پروډکټ په امیزون سره اکاونټ باندې لیست کوم هغه نه بعد چې کسٹمر یو شیز آرډر کوي هر سړي په امیزون باندې وي چې دې لپاره به امیزون خپل چارجز لري او هغه شیز چې دغه کسٹمر له هر څه هغه رسي هغه کې ریټرن به وشي هغه ریټرن به امیزون خپل کنټرول کوي او هندل کوي او بیم نه مطلب دا دی چې فولفلمنٹ بای مرچنټ یعنی یو شیز دی زه په لیسټینګ پاغه باندې فرضاً دا یو شیز دی دا ما لیست کو دلته مې لیست کو تم چې دغه سپرینګ چیف آیس کریم سکوپ دی دا ما سره دی ما سره خپل ګودام دی زه امیزون تا ستا ګودام ته نه لګم ما سره خپل ګودام دی ما ته څوک آرډر راکړي هغه آرډر ډیټیلز ما ته تر سند کوا زه به هغه کس له چې کوم کسٹمر چې ما ته آرډر راکړي زه هغه خپل شپ کوم او چې څه ریټرن وی یا سکمبل شپمنٹ معلومات وی دا ټول خپل کوم پیکینګ وی دا ټول خپل تر سره کوم نو ته اسن اخلاصي صرف زما دا کوم پروډکټ چې دی د دې دا سیلینګ چې دی دا ته خپل کوا او د دې اورز مال خای نو دې ته اف بی ام وی چې دا دوه طریقې وي چې څنګه کولای شو موږ سیلینګ وکړو